أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ انبیاء واللسم سپارہ آیات نمبر 42 قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن دې آیاتونو نمخ کې الله تعالی فرمایل چې دغه مشرکانو با په پیغمبرانو پورې استهزاءګانې کولې هغې پورې به خندنی کول نو الله تعالی فرمایل چې دغه سزا دا ده چې دی کوم عذاب غواړي دا غذاب په دې باندې براشي او راپرې بوزي په دغه عذاب اوس دلته کې الله تعالی خو دې د عذاب ویلي دنیا کې به الله تعالی عذاب را نه وستو خو د عذاب نه خو یوازې دنیا عذاب نه دی مراد آخرت ته مراد دی ځکه دنیا دا دارالامتحان ده او دنیا کې الله تعالی خلکو ته مهلت ورکوي ځکه کوم سړي کفر کولی فوراً په د عذاب راتلی شیخ ادریس شهید شو نو ماته یو ملګري ویره خدای پاک دې خلکو ته ولې دومره صبر کوي چې دا قاتلان یې ټول دغه شانتې رامروړلي وي مور دې دا خو بیا دارالامتحان نه پاتې کېده که دا دنیا خو بیا دارالامتحان نه وه چې یو سړي ګناه کولې دې هلاکېدی بیا به چا ګناه نه کوو بیا خو دا امتحان نه پاتې کېدو امتحان خو په دې کې دی چې انسان ګناه کوي ظالم ظلم کوي جابر جبر کوي او دی وی الله تعالی په نور رحمتونه راوري د دنیوي نعمتونو باران په جوړیږي د په دک ځای کې خطا شي دی وی دا خو خیمه د الله خو خیمه ځکه الله مال دا نعمتونه راکړي علماء دوه قسم امتحانات دي یو د غریبه امتحان دی قرآن مجید کې الله تعالی مه د ذکر کړی دي د غریبه امتحان او د غرنګ د بیماری امتحان د مصیبتونو امتحان دا امتحان الله تعالی یوم په خلکو باندې راولي چې په دې کې دي سم نشي کنه نو الله وی بیا پسې مونږ د فراخه دروازې کولو د زمکه او د اسمانونو دروازې په کولو کو نعمتونه په راوورو نو دا د انسان د سمول لپاره الله تعالی کوي دا ډومبه چې مصیبت پر راولي د دې لپاره په الله تعالی د مصیبت راولي چې د په مصیبت کې عام طور خلک الله تعالی طرف ته رجوع کوي نو الله وی چې ما طرف ته رجوع کوي نو کو دی په بیماری کې هم سم نشو په مصیبت کې هم سم نشو دویم امتحان په الله تعالی د فراخه راولي الله یې موږ د زمکه او د اسمانونو دروازې کوله وکړلې هر قسم نعمتونه پر ورول نو علما وی دا دویم نمبر امتحان د الله طرف ته راګرځېدو لپاره دی چې د الله تعالی شکر ادا کړي یو کې صبر خو دې الله طرف ته رانغي د دویم کې شکر دی چې دی خپل منعم او پیژني چې هغه منعم هغه محسن چې په مې د احسانات کړی دي دا حق دا دی چې زه د ګناهونو نه منع شم او الله طرف ته روان شم نو یې کو چرې دی په دې پراخه کوم الله طرف ته روان نشي کنه نو الله تعالی په دې په ذکر کړی دي فورا الله تعالی بیا رانیسي د دې وروسته الله تعالی د مهلت مکانه ورکی د دې او علماء وی چې د غریبۍ د امتحان نه د فراخه د امتحان زیات خطرناک ځکه د دې نه پس بیا مهلت نشته دینه پس الله تعالی بیا رانیسي نو د دنیا دارالامتحان نو کافرانو به عذاب خورا نه غي نو الله تعالی دغه جواب په دې آیاتونو کې فرمایو چې ظالمانو کو عذاب منع کړی دي نو تاسو بل الہ نشته دک یو الہ چې هغه صبر کوونکی ذات ته حلیم ذات ته نو د خپل صبر د وجه نه تاسو ته چې کوم نه مهلت درکړي دي دغه الله چې کوم نه پتا سو باندې عذاب منع کړي
او که دغه الله غوښتي دنیا کې به درمند راوستی و خو دکې الله تعالی په تاسو باندې دا عذاب منع کړي دنیا کې نه دی راوستی لہذا الله طرف ته راشه دې آیتونو کې دا فرمایي قل او فرمایا وتا اے پاک حبیبا من یکلؤکم څوک دی چې حفاظت کوي ستاسو باللیل په شپه کې والنهار او پر ورځ کې من الرحمن د رحمان نه د عذاب حفاظت څوک دی چې کوي خو دک یو رحمان دی چې ستاسو حفاظت کوي بل څوک نشته دی قل او فرمایا من څوک دی یکلؤکم چې حفاظت کوي ستاسو باللیل په شپه کې والنهار او در پر ورځ کې من الرحمن د رحمان نه د عذاب د حفاظت څوک کوي ستاسو دا هم دک رحمان کوي بل څوک شته دی چې تاسو په شپه کې عذاب منع کوي یا په ورځ کې په تاسو باندې رحمان عذاب راولي او هغه منع کوي نشته د رحمان نه حفاظت کوونکی ول څوک نشته دی خو دک یو رحمان الله تعالی ذات چې ستاسو د خپل حلم د وجې نه په تاسو باندې عذاب منع کړی دی په دنیا کې د دې خبرې تقاضا دا وه چې دی ایمان راوړی وي خو ایمان یې رانه بل هم بلکې دوی عن ذکر ربهم د خپل رب د ذکر نه د خپل رب د یاد نه معرضون اعراض کوونکي دي ام لهم آلهة آیا د دوی دپاره یعنې د کافرانو دپاره آلهة نور معبودان دي تمنعهم چې حفاظت کوي د دوی من دوننا زمونږ نه سوا ام لهم آیا د دوی دپاره یعنې د کافرانو دپاره آلهة نور خدایان دي تمنعهم چې حفاظت کوي د دوی من دوننا زمونږ نه سوا نور خدایان د دې شته دي نو الله وی نشته دی دې کې الله تعالی فرمایي چې دی الله تعالی طرف ته نه راځي نو آیا د دې نور خدایان شته دي چې هغه خدایان د دې د الله تعالی د عذاب نه حفاظت وکړي نشته دی الله تعالی دې کې فرمایي لا یستطيعون د دې د خدایان طاقت نه لري نصر انفسهم د خپل ځانونو د مدد د خپل ځان د مدد طاقت نه لري د دې د خدایان خود شي دي چې دې د خپل ځان طاقت هم نه لري د خپل ځان د حفاظت او د خپل ځان مدد هم نشي کولی دا بوتانه نو د دې به څنګه حفاظت وکړي مخکې الله فرمایل آیا د دې نور خدایان شته چې زمانه حفاظت وکړي زمانه علاوه نو دې آیات کې پسې الله تعالی فرمایي چې لا یستطيعون د دې چې کوم ځان دپاره باطل خدایان نیولي دي نو دا خدایان طاقت نه لري نصر انفسهم د خپل ځان د مدد یعنی د خپل ځان د حفاظت بل ځای کې الله تعالی فرمایي ومن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه د دې د خدایان دومره طاقت هم نه لري خو د دې نه مټ چې کوم داسې شی اوسي که نه نو هغه مټ نه دې هغه څیز نشي راغستلی دغه رنګه مټ په دې باندې کښېني نو دا بوتان یې مټ د ځان نه نشي شړلی دومره طاقت هم نه لري د خپل ځان حفاظت نشي کولی د دې حفاظت په څنګه وکړي ولا هم او دوی به نه وي منا زمونږ د طرف نه یسحبون چې د دوی ملګرتیا به وکړي یسحبون نه به د دوی ملګرتیا کولی شي ولا هم او نه به وي دا بوتان د دوی منا زمونږ د طرف نه یسحبون چې ملګرتیا به کولی شي مطلب یې دا دی د آیات چې د دې دا خدایان چې کوم دي نو دوی خو د دې بوتانو نه غټ غټ امیدونه تړي بلکې مشرکین خدا عقیده وه چې غټ خدای الله تعالی دی دا واړه واړه بوتان چې موږ ځان دپاره ساتلي دي نو دوی به په ورځ د قیامت هغې لوی الله ته سفارش کوي هغه لوی الله ته به سفارش کوي نو دلته کې الله تعالی دا خبره ثابتي چې په ورځ د قیامت په علماو ته حافظانو ته حاجیانو ته شهداو ته دې ته به الله تعالی اجازت ورکړي د شفاعت چې تاسو د مؤمنانو مسلمانانو د خپلو کسانو یا چې تاسو کوم خوښي د هغې سفارش او شفاعت وکړئ نو دا اجازت په دې ته د الله د طرف نه میلاوي نو الله وایي چې دغې خلکو ته خو به شفاعت ته الله د زما طرف نه میلاوي خو دې بوتانو ته به زما طرف نه شفاعت چې کوم دی اجازت نه وي مراد بلکې دوی په خپله په دې اور کې چې کوم دی سوځولی کېږي په جهنم کې جهنم خشاک څه دی انسانان دي او ګټې دي که الناس والحجاره انسانان دي او ګټې د ګټو نه تک بوتان مراد دي دوی په جهنم کې سوځولی شي نو دې بوتانو ته به اجازت نشي ورکولی نو مطلب به دا شي چې ولا هم
او نبوي دوی یعنی د دوی دا بوتان مننا زمونږ د طرف نه یسحبون چې د دوی به مرګرتیا وکړي شي د دې بوتانو مرګرتیا نه کیږي مطلب اجازت به دې بوتانو ته نه ورکولی کیږي چې تاسو د خپلو چې تاسو کوم خلکو عبادت کړي دې له سفارش وکړي دا مرګرتیا به الله تعالی موږ د دې نه کوو دا به د مؤمنانو د علماو د شهداو او دغه رنګ د حاجیانو د دغه خلکو ته به الله تعالی دا اجازت ورکړي دې بوتانو ته نه ورکولی کیږي بل متعنا الله تعالی فرمایي چې دا مشرکین شو نو دې اسې نه ومس شوي دا نه وه چې دې ته د الله تعالی خدایي معلومه نه وه او یا د الله تعالی چې په خپل وحدانیت کم دلایل بیان کړي دي په هغې کې د دې شک او شوبه وه د دې کافرانو پکې شک او شوبه نه وه د مشرکینو بلکې څه وجه وه الله وی دوی له موږ د دنیا مال او دولت ورکړی و نو د هغې دولت په نشه کې دوی مس شو نو د هر څه نه انکار نور الله تعالی وی ما په خپل وحدانیت چې کوم دلیل بیان کړي دي هغه مانع او جامع دي هغه ټول دي ته معلوم خو به پوهېدل خو د دنیا سامان الله یې مونږ وله ورکړو دي هغې مس کړي بل متعنا الله تعالی وی بلکې مونږ سامان د ژوند ورکړی و هؤلاء د موجوده مشرکانو ته و آباءهم او د دې پلارانو ته مو د دنیا ژوند سامان ورکړی و مال او دولت او عزت او شهرت او مرتبه درجه دا مو له ورکړی وي خاندانونه مو مضبوط پیدا کړي دا مو له ورکړي دي مو د دې پلارانو له حتی تر دې پورې طواله چې اوږده شوه علیهم په دوی باندې العمر موده د عمر د دوی د دې د عمر دا مطلب دا دی چې دې له زیات عمر الله تعالی مونږ ورکو او مال او دولت مو له ورکو نو چې مال او دولت مو له ورکو نو دې په ذهن کې دا خیال راتلو چې چېرته مال او دولت دا زیات عمر مونږ له دې بوتانو راکړل چېرته نو الله وی دې بوتانو ورله نه دي ورکړي ښه بل متعنا بلکې مونږ د سامان د ژوند ورکړی و هؤلاء دیلا و آباءهم او د دوی پلارانو نیکونو لهم د دنیا د ژوند دا سامان ډیر ورکړی د دې وجې نه دوی سرکش شو حتی تر دې پورې طوال علیهم العمر چې اوږده شوه په دوی باندې موده د عمر د دوی افلا یرون الله وی آیا دوی نه دي کتلي نه ګوري چې انا نأتي الارض چې مونږ راځو انا نأتي چې مونږ راځو الارض د ځمکې ته ننقصها نو مونږ کمو د ځمکې لره من اطرافها د دې د طرفونو نه الله وی دې ته دې نه ګوري چې اذا جاء الحق وزهق الباطل هر کله چې حق راشي باطل ختمیږي نو دا ظالمان دې ته سوچ نه کوي چې نبی علیه السلام کله الله تعالی ته پیغمبري ورکړ نو یوازې بیا سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ملګری شو بیا ورو ملګری سیوا کېدل اخره کې بیا جنگ بدر کې ټول اخرړول او وخت په وخت په جنگونه کېدل د دینه به ځمکې اغستلې نو د کفر ځمکه به کېدله کمېدله د مسلمانانو ځمکه به زیاتېدله نو دوی د دې نه دا اندازه ونه لګوله چې زموږ نه دي دا ځمکه هرې دي په حقه باندې دي مونږ په باطله باندې ځکه چې مسلمان کله په خپله مسلمانۍ باندې کلک ولاړي دې باندې هېڅوک غالب نشي راتللی دا نن خو چې مونږ واله او ټکول خورو نو مونږ خپل ایمان او خپل اسلام او خپل قرآن هر څه مو پرېښي دي او چې پرېښي دي خامخا د غیر ښکار شوي افلا یرون آیا دوی نه ګوري دا کافران انا نأتي الارض چې مونږ راځو دې ځمکې ته مطلب چې مسلمانان دې ځمکې ته راځي پیغمبر علیه السلام او صحابه دې ځمکې ته راځي د دې نه ځمکه قبضه کوي ننقصها نو مونږ کمو دې ځمکې لره د دې حصې لره کمو من اطرافها د دې د طرفونو نه افهم الغالبون آیا دی به غالب کیدونکي دي الله وی دیم غالب کیدونکي دا کافران مطلب دا دی غالب کیدونکي نه دي سوال غوندې الله تعالی کړی دی چې آیا دیم غالب کیدونکي دي قل نبی علیه السلام ته فرمایا قل نبی علیه السلام ته او فرمایا وتا انما انذرکم بشک زو يروم تاسو لرا بالوحي د وحي په ذریعہ باندې دی به غضب را ولا کنه کم دی غضبو نو نبی علیه السلام ته الله تعالی او فرمایل چې دې ظالمانو ته وایي دا عذاب زما په وس کې نه ده د الله تعالی په وس کې دی دا عذاب خو الله تعالی راولي نو زما وس کې عذاب نشته دی البته زه تاسو په وحي په ذریعہ باندې يروم د پیغمبر کار انذار او تبشیر دی بشارت ورکول دي يرول دي خلکو لره
خلکو له دعوت ورکول دي نور ایمان پیغمبر په چا باندې په زور نشي راوړلی کو راوړلی شو دا طاقت د پیغمبر سره وي نو نبی علیه السلام به خپل تره ابو طالب صاحب هغه به مسلمان کړی خو دا هدایت دا د الله تعالی په لاس کې د بل چا په لار کې نشته البته لار د هدایت دا پیغمبر خي قل او فرمایا تا انما انذرکم بشک زو يروم تاسو لرا بالوحی د وحی په ذریعہ باندې صرف يروم د عذاب نه عذاب راوستل زما کار نه د الله د کار دی نو الله تعالی فرمایي چې د وحی په ذریعہ باندې دا ظالمان دی به وحی د غوږ نه کې خودو نو الله فرمایي ولا يسمع او نوري الصم کانو الدعاء بلنا आवाज د پیغمبر علیه السلام نوري قرآن د پیغمبر علیه السلام نوري څه مطلب اوري خو د اوریدو نیت نه دی کړی اوریدي شي ظاهري اوریدل شته دی خو اوریدل مطلب څه دی یعنی دی په دې باندې عمل نه کوي د عمل غوږونه کار نه دي نور قانونو کافرانو خو کانه ورته دی وجه نه ویل دي چې دی د اوریدو د عمل پر یې د قرآن اوریدو نه نو دی وجه نه ولا يسمع الصم او نوري کانو الدعاء بل نظم اذا ما په هغه وخت کې ينذرون چې دوی ویرول شي په کوم وخت کې نبی عليه السلام بدی يرول او دعوت په ورکو نو دی به دا خبرې نه اورېدلې مطلب عمل به نه کو ولا امستهم الله وی دی خدا عذاب خبرې کوي خو دی ول عذاب لیدلې نه دی کنه بوډای وی چې زوی بیمارو چې خدای پاکه دا په ځای باندې معاملې کی خو زما دي زوی ته سموای نو بس څوک ول راغلی دی جو وره وته ټکولې دی ابه وته دند نوې سو کې اسرائیل علی السلام ورته وسله راغلی وی تا وختي سوال کړي چې خدای پاک ما د دې زوی په ځما مړ کې د زوی ترال سموای نو الله تعالی ستاسو سوال قبول کړي دی بوډه وته لاندې اسرائیل علی السلام روغ رنزور پیژنې غنه پیژنې نو دا خلا چې اصلي دی نو الله تعالی دلته فرمایي چې دې ظالمان خو عذاب نه دی لیدلې کو شری اولید کنه بیا به دې دا خبرې نه کی ولا امستهم کچری ورسیږي دوی ته د کافرانو ته دا کوم چې عذاب غواړي نفحة یو چفا من عذاب ربک ستا د رب د عذابنا ابن عباس رضی الله عنه فرمایي د دې نه مراد کناره ده یو کناره او بعضې مفسرین یو حصه خو مطلب یې چې لږ غوندې عذاب دي ته ورسېده ولا امستهم کچری ورسیږي د کافرانو ته نفحة یو حصه من عذاب ربک ستا د رب د عذابنا ليقولن نخام خابدا کافران وی یا ویلنا هی افسوس انا كنا ظالمین بشک مونږ ظالمان پسان باندې مو ظلم کړی دی نو چې دنیا کې مو الله تعالی راضي کړی وي نن به الله تعالی مونږ ته عذاب نه ورا کړی کو په دنیا کې په عذاب راشي نو دک ټیم کوم دی هي افسوس چغي وي چې کاش چې مونږ ایمان راوړی وي دا عذاب را باندې نه ورا نو دا خو دی لا سلی دی نه نو دی وی اوس مونږ ارسه تیار یو عذاب د تیار درا ولې عذاب کړ خو چې کله راشي نو بیا ډیره ګرانه ده قل فرمایا وتا اے نبی علیہ السلام من یکلؤکم سوک چې حفاظت کی استاسو باللیل پشپک و النهار او دروازه من الرحمن د رحمان نه د عذاب د رحمان د عذاب نو سوک حفاظت کی استاسو بل هم بلکی دوی عن ذکر ربهم دوی د خپل رب د ذکر نه معرضون اعراض کوونکی دي ام لهم آیات دوی د پاره الہۃ نور خدایان شته دي تمنعهم چې حفاظت دوی د دوی من دوننا سوا زمون الله وی نشته دي لا یستطيعون د دې د خدایان طاقت نه لري نصر انفسهم د خپل ځان د مدد او د خپل ځان د حفاظت طاقت نه لري نو د دې د حفاظت په کوم ځای نه وکي ولا هم منا او نبوي دوی منا زمونږ د طرف نه یسحبون چې ملګرتیا به کولی شي زمونږ د طرف نه مدي سره ملګرتیا واده نه وي بل متعنا بلکې مونږه د ژوند سامان ورکړو دوی ته هؤلاء دوی ته وآباءهم او د دوی پلارانو ته حتی تر دې پورې طال علیهم العمر چې اوږده شوه په دوی باندې العمر موده د عمر د دوی یعنی اوږد عمر کې دوی پلارانو ته هم مال او دولت ورکړی بیا د دې نیکونو ته هم ورکړی بیا د دې ور نیکونو ته هم ورکړی بیا مو دې ته ورکړو دوی په دې کې مست پاتې شو افلا يرون آیا دوی نه دي کتل آیا دوی نه ګوري چې انا نأتي الارض چې بېشکه مونږ کمو
چې بشک مونږ راځو الارض وزمکه ته ننقصها من کمو د ازمکه لرا من اطرافها د ازمکه د طرفونو افهم الغالبون آیا دوی به غالب راشي افهم الغالبون آیا دی غالب کیدونکي دي نو غالب کیدونکي نه دي قل او فرمایا وتا انما انذرکم بشک ز ويروم تاسو لرا بالوحی د وحی په ذریعہ باندې د قران په ذریعہ باندې ولا يسمع الصم او نوري کانو الدعاء بل نزم اذا ما په هغه وخت کې ينذرون جدي يرول شي ولئن مستهم گجری ورسیگی دوی تنفحة یو چپا من عذاب ربک یا یو حصہ من عذاب ربک استاد رب د عذاب لیقولن نخام خاد بدوی وای یا ویلنا ہے افسوس انا كنا ظالمین بشک منگ ظالمان سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين